وکلا چی ارادو کی دیوکار فإنما یقولو نو یقینا وائی لہو حقت کارو حقشتا کن چوشا فیکون حقوشی وقال الذين أوعيان لا يعلمون چنکوهیگی لولا يكلمنا الله ولی خبر نکوی من سرا اللہ او تأتینا آیا یا ولی نرازی منگلا یوانا خاون دغس قال الذين ويلحق كسانو من قبلهم چه مخکیو ددوینا مثل قولهم پشان دوینا ددوی تشابهت قلوبهم مشابه شوی دی زړونه ددوی یعنی یو بل سرام قد بینا الآیات یقینا بیان کړي دی منګه ډیر آیاتنا ډیر نخي لقوم د پارا د حق قوم یوقنون چې یقین کوي بدیع السماوات والارض دی آیت کریمه کې رد په اتخاذ ولد باندې مزید دو طریقو سره درې قسم ردی پا اول آیت کی کڑے ہو 116 کی سبحانہو نمبر 2 بل لہو ما فی السماوات والارض دریم کل لہو قانتون پا دے آیت کریمہ کی دعا ردون نور کئی چاگیتا چلورما او پینزم طریقہ در دعائی بدیع السماوات والارض بدع یا ابداع دا سے یوشی توئی چی دا غی مخ کے مثال نہیں نو اللہ جل جلالہ کائنات بغیر دا مثال سابق نہ جوڑ کری دی چا معنی نن کا یو سڑے آسمان جوڑوی نو نقل بتی ہوئی چیارا اللہ دا سے جوڑ کرے دے نو زیدہ سے جوڑوں لکہ عربوں کی و بعضی زائنو کی خلقو اسمانونا جوڑ کری عارضی تا ورباندے دا زید خائص دا پارا آغینا بارانم وریگی میرینا مول پا دوبے کے دے کابو زبے کے پاگی کے دا شیشتا نو اللہ چھ دا کائنات پیدا کول دا دی مخ کی ہیچ مثال نو چانے نقل ندے والے نو ابداع او بدعا او بدعت وی حقر حقشیتا اسمان نوز مکی جوڑ کری مخ کے مثال نو چانے لی دلی نو اللہ چے پیر دا مثال آسمانونا اوز مکی جوڑا ولیشی نو دا سے ذات ولد ضرورت دے دا سے ذات ولد تاڑو ضرورت نشتا بدعتهم دا امدی سی غین وطلے دے مادائی دے با دال عین بدعت ہر حقا عقیدہ او ہر حق عمل چی پا شریعت کی ہیچ اصل او دلیل نہیں حقیتا بدعت ہوئی زمانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد من حقصوک احدثا چاچے د زانا نہ جوڑ کا حادث نوے شے جوڑ کا فی امرنا ہازا زمنگا پدی دین کے من احدثا فی امرنا ہازا ما حق عقیدہ وعمل لیسا علیہ امرنا چی منگ نوی ویلی چی ویکانو فہو ردن آغا عمل مردود دے دا لفظ ما چھے دے دی حدیث مبارک کی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد ما عام دے عقائدم تے مراد دی
اعمال مراد دی، عبادات مراد دی، ترک د اعمالهم مراد دے، مقادیرهم مراد دی، کیفیات و حیاتهم مراد دی. ہر ہگا عمل، ہر ہگا عقیدہ، ہر ہگا پر خودل دا عمل، ہر ہگا عمل چی دا ہگے دا پارا مقادیر جوڑ کڑے شی، کیفیات جوڑ کڑے شی. یرجی دعا دے دا سیوشی، یرجی پا جمع باندے دیوشی، یرجی پا زور باندے دیوشی، یرجی دا ٹکے دے سلزل ہوئے شی، دا دے پنززل ہوئے شی. دا تقدیر ہم دا شریعت نا چی موجود نوی، چوکے دا زان نشی جوڑا والے. نو ما دے ٹولو تا عام دے، دغه اوقات وغیرہ ټولو ته شامل دے. دے حدیث مبارک نہ معلومیگی چھ بدعات دو قسم دے، یو دے بدعات حقیقی، یو دے بدعات اضافی. بدعات حقیقی اغتوائی بعض خلق خو بدعات حسنہ و بدعات سیئہ جوڑائی، دا خواہ سے خوشی لیوانی دی. محدثین کرام لکلی دی چھ بدعات تقسیم بدعات حسنہ و سیئہ طرف تکول دا بزان لیو بدعات تے، او یو لغوی بدعات تے او یو شرعی اصطلاحی بدعات تے. لغوی بدعات حق توئی چی اغا لغوی اعتبار سرد نوی اطلاق ورباندی کی گی، حقیقت کے بدعات نوی. لکا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چی شلو تراو باندی خلق را جمع کرل، یوزے باندے کول در رسول اللہ پر زمانہ کی دغسی نوشیوی، را جمع کرل خلق چی جماعت کی بے وی امام پسی کو زان لبے نکو، نو بیایوی چی نعمت البدعات حاضی، دا یو خخ کل بدعات تے. نو دو خلفاء راشدین و عمل بدعات کے دیشی، دو خلفاء راشدین و عمل بدعات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تاسو زما سنت مضبوط راونی سے او زما دو خلفاء راشدین و سنت راونی سے. نو خلفاء راشدین چی کم کارو کی اغا خو بدعات دینا، اخو سنتی بیاورتا عمر فاروق والے بدعات ہوئے، زکے وطوئے چی لغوی اعتبار سرکار نوے ہو. نور دو عمر عمل بدعات نشی کے رہے. نو لہذا کم شے چے بدعات اصطلاحی شو دین کے دے نوے کار دے دا ثواب توقع دے او مخ کی دلیل نشتا پو قرون سلسہ مشہود لہا بالخیر کی وجود نشتا. نو دا بدعات اصطلاحی دے، دا بخامخا بدعات سیئوی. زکا چیز منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ دا مناطقو پنس باندی موجیبہ کلیہ دا، دا دین نقیز با سالب جزیہ رازی. نو کا کم سڑے کل بدعت ضلالہ کی ترمیم کئی دے وہی چھ بعض بدعات حسن دی. نو اغد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارکنا بعض البدعات حسنتن دی وخائی چی رسول اللہ ویلی وی او حقا سند دا امدید سند عمر برابری. یو روایت شتا دے خو حقا ضعیف و من گڑک دے. او بلا خبر دادا کل بدعت ضلالہ دا موجب کلیہ دا. نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر بیار اشتیائی یا بغلط ہے. نو کچرے ہر بدعات گمراہی نشی، بعضی پاکی خب بدعات شی دا نیکے بدعات شی، نو دا پیغمبر علیہ السلام خبر خودیا دروغ شوال عیاض باللہ، او پیغمبر دروغ نوئی. بہرحال ما خبر کولا بدعات دو قسم دے، یو دے بدعات حقیقیہ، یو دے بدعات اضافیہ. بدعات حقیقی حقا عمل تا او حقا عقیدے او حقا ایجاد توئی چہ حقا عبادت بے اثرہا مکمل دزان نجوڑ شی او شریعت کی ہیچ دلیل نہیں. لکد قبرون بدعات، قبرون نتاویدل، قبرون نسوالون کول، قبرون باندے غلافون چول، قبرون باندے گمبتون جوڑول،
دا ټول هغه بدعات دي چې دا بدعات حقیقیه دي مستقل د ځان نه جوړ دي صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مردگان وټونو ته نه ودرېدل مردگان اوس وټونو ته ودرېږي وټونو خواغه سړی جنډې خواغه سړی لګوي چې وټ ته ولاړي جنډې څوک لګوي زمونږ په دې قبرونو جنډې ولې ولاړي زمونږ مړي وټونو ته ودرېږي د رسول الله زمانه کې مړي وټونو ته نه ودرېدل اوس چې خلکو په باندې جنډې لګولې دي معلومیږي چې دا مړی به وټونو ته ولاړي خلکو له خپل پارټي خي چې زما دا پارټي د دې له وټ واچوي د رسول الله زمانه کې دا شی نو نو دا مستقل بدعت ته دیتا بدعت حقیقیه وي چې گویا کې د هغه عمل وجود کمپلیټلی ځان نه جوړ کړي شي لکه د قبرونو بدعات او یو د بدعات اضافیه بدعات اضافیه هغه بدعات دي چې دا هغه عبادت اصل عمل خو ثابت وي د شریعت نه اصل عملی په شریعت کې وی خو مقدار ورته د ځان نه جوړ کړي شوی وي یا د وخت تخصیص ورته ځان نه شوی وي بے دلیله لکه قضاء العمری چانه منځ قضا شه نو د منځ ګرځول په شریعت کې شتا خود دې د پارا پر رمضان کې یو ورځ خاص کول لکه بعضی ځایونو کې په آخري رمضان باندې خلق قضاء العمری کوي او په جمع کوي او بانګونه ورته وای نو دا ترتیب ورته ځان نه جوړ شوی دی شریعت کې د منځونو ګرځول شتا خو په جمع سره په دې طریقې نه اسلام کې دا طریقه دا چې چا نه ډیر منځونه قضا دي نو هر مانځ نه مخکې دی یو منځ ګرځي سحر مانځ ټیم دی سنت دی وکړل سنتو نه پس یا سنتو نه مخکې 2 رکعاته فرض وګرځوا یا الله 2 رکعاته کوم چې مخکې مانه چرته قضا دي زړه کې دار راواله بیا ماسپخین نه مخکې مازیګر نه مخکې ماخام نه مخکې کما خام نه مخکې نشي ګرځولې ځکه چې د احناف په جمعتونو کې د رکعتین ټیم نه نو لہذا ماخام نه رسته وګرځوا ماسختن نه مخکې وګرځوا هر مانځ نه مخکې یو مونږ ګرځول دا قضاء العمری شرعي طریقه ده اوس خلق ورته طریقه جوړه کړې ده چې په جمع کوي په یو ځای کوي او رمضان کې په اخیری روزه باندې کوي یا په اخیری جمعه باندې کوي نو دا ټیم ورته مقرر شوی دی د ځان نه لہذا دا بدعت اضافي ده صلات احتیاطی خلق کوي صلات احتیاطی خلق دیته وي چهره دې ځای کې به جمعه جایز وي کنه به جایزه لہذا د جمعې منځ مولا پسیو کی بیا کور تلاړ شي د ماسپخین 4 رکعات بیا وکي نو دا هم بدعت ده چې شهره ځان نه جوړ شوی دی مونږ خوشتا خو د مونږ د پاره دا طریقه د ځان نه جوړه شوی ده زمن فقهاو دا خبرم لیکلی ده بحر الرائق شرح کنز الدقائق کې علامه ابن نجیم مصری الحنفی رحمت الله علیه د احتیاطی طریقه لیکلی ده خو هغه په داسې حال کې چې یو ځای تلاړي تعالی د هغه ځای د شرایطو د حالاتو پته نشته چې دلته به جمعه جایز ویو کني نو یو ورځ داسې وی چې سړی شکی نو په خپل کلی کې سړی څنګه شکی او ټول عمر سړی شکی دا خو لیونی دی بیا او نو دا هم بدعت اضافي ده امدارنګي خیراتونه کول خیرات دریمه باندې جمعه باندې سلوخته باندې کلیزه باندې خشپ باندې محرم باندې 12 ربیع الاول باندې دا هم بدعت اضافي ده سمانا یعنی د خیرات اصل خو په شریعت کې شتا خیرات خو جایز ده خو دا ورځ دي چې کوم ورته د ځان نه مقرره کړی دا چې ټولي دنیا کې رواج دی چې مړی پسې خیرات کوي ژوندې نه کوي چې مړی ورکړلی شي نو دا مړی سره خاص کول بیا د هغه دریمه سره خاص کول بیا د هغه جمعې سره خاص کول بیا د هغه څلوخته سره خاص کول بیا د هغه کال سره خاص کول
خیش په سره خاص کول جمعرات سره خاص کول دیتا بدعت وای دا بدعت اضافي ده الله او رسول ورته دا ټیم نه ده خودله امدارنګي روزه ساړه ساتي او د جمعې په ورځ ساتي دا هم بدعت ده ځکه چې روزه خو شریعت کې جایز ده د روزه اصل شتا خو روزه خاص کر په جمعې باندې ساتل دا په اسلام کې نشته او اسلام کې دا شتا چې هر میاشت کې درې روزې ساتي دیار لسم د میاشتې څوار لسم د میاشتې پنځ لسم د میاشت نو کدی مینس کې جمعه راغلي دي خو تخصیص به د خپل طرف نه د روزې نه کوي خلکو خو دین نه غب جوړ کړي دي ته به چې د په خپل خدای دی یا د مولا خدای دی بس هغه ورته ویلي دي چې روا ده او دی کوي نو دا خیراتونه هم بدعات اضافیه کې راځي امدارنګ دعا کول د فرض نه بعد یا د سنت نه بعد یا په جمع باندې دعا کول دا هم بدعات اضافي ده زکه چې دعا خو جایزه ده اسلام کې شتا خو په جمع دعا کول دا جمع اجتماع دی وتځان نه جوړ کړه او فرض پسې کول دا ټیم دی وتځان نه خاص کر رسول نه کړي سنتونه پاس په جمع دعا کول دا دی ورته ځان نه مقرر کو لہذا ځان تبه کوي اجتماعي دعا بنه کوي او تاسو لا پتشتا بدعت یو بدعت د سلو ګناي کبیره او نه زیاته ګناه ده خلک به وایي کنه چې خیرات کوم دا خود ثواب کار کوم یره چې موږ خیرات کوم موږ اسقات کوم موږ دعا وکړه دا خو څه ګناه کار نه دی کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمنګا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله خپل تفسیر ذخیرۃ الجنان فی فهم القرآن په هغه کې اول جلد 353 نمبر صفحه کې لیکلي چې یو بدعت د سلو ګناي کبیره او زیاته ګناه سل ګناي کبیره پیژنې لکه زنا گناہ کبیرہ دا قتل گناہ کبیرہ دا سود گناہ کبیرہ دا نو دغس سل گناہونا یو طرف تکا او یو خیرات کول مڑی پسے د جمعے یا د سلوختے یا د دریمی یا د کالیزے یا د جمعے پشپے یا پخیش پہ یا محرم باندے خیرات کول دا د سلو گناہ کبیرہ و نزیادہ گناہ لری زکا چتا یا ستا استاز دا دعوی کئی چې الله او رسول لکه چې څنګه عبادتونو ته ټیم مقررولې شي زته کم نه یم د خدای نه زه کم نه یم د رسول نه زم مقررولې شم د جمعې په شپه به خیرات کوم په دریمه به خیرات کوم په جمعې به کوم په څلوېښتې به کوم په محرم به کوم لہذا الله او رسول ټیم مقررولې شي ولې زه نشم مقررولې نو ته خو بیا خدای ته د خدای دعوه کوي یا د نبوت دعوه کوي نو د خدای او د نبوت دعوی زما په اسلام کې نه چلی دلته به ته بنده وي بنده غلام ته وي الله څنګه ویلی دی هغه څه بکای رسول الله څنګه کړی دی هغه څه بکای الله حکمونه راولېګل دین یې راولېګلو کتاب به را لېګلې خبره ختم تفصیلی کتاب به را لېګلې انبیاء صلی الله علیه انبیاء ذکر راولېګل چې کار تا ته وي چې وکا خود کار طریقه به تعالی پیغمبر خای نو تبا طریقه د اعمالو پیغمبر نزدکای تبا عبادت طریقه د پیغمبر نزدکای د مانزه طریقه به د پیغمبر نزدکای مخ کولو طریقه به پیغمبر نزدکای تار طرف ته مخ نشي کوي چې تا قبله درته معلومه ده او تبن مرخاته ته مونږ کوي نه په دې خبره پوهیږي الله دې کی چې تاسو ذهنونو ته دا خبرې کوزیش نو لہذا د بدعت گناہ د سلو گناہی کبیره و نولی زیاده ده چې په دیم ځان پوهی کې ځکه زیاته گناہ ده چې عبادت سره د دین نقشه بدلیږي او نقشه خطرناک شی ده حکومتونه په نقشه جنگونه کوي تاسو به خیال کړئ چې د څومره ملکونو جنگونه کیږي دا په نقشه باندې کیږي چې دا نقشه کې دا ځای زما ده تا په باندې څنګه تجاوز کو زما په نقشه باندې دا فلانه ځای زما حدودو کې ده ستا جاز ولې روا وخت به اجازه ده
ستا ټینک ولې راواوخته بې اجازته نقشې نه خلاف به نه چلیږي په خبره پوهېږي نقشې سره حکومتونه جنګونه کوي نو د الله د دین نقشه چې ته بدلای الله دین را لګلې دی الله وایي چې خیرات به د ما د رضا د پاره کوي پټ به کوي او په دې طریقه به کوي چې په کومه طریقه باندې غریب ته فایده ډېري نو په ایمان وای غریب ته فایده خو په نقدو پیسو کې ده پټم کیږي او ته وریجی او غوړی پخوي او ته وای چې زبا خیرات لکوم چې پلار یا مور یا څوک میمړوي په ژوند د خیرات څه ضرورت ده نو نقشه دې د دین بدله کاغه خیرات چې الله د ژوند لپاره را لګل او مرګ سره دی وتاړو اوس پستا خیرات منګل خوري چې څوک در کړه مړ شي کنیا سي در نشه نه راوځي دا مسلمان دا فطرت د بدعت د برکت جوش امدارنګي الله خیرات پټ او داسې طریقې سره را لګلې چې د فقیر پکې فائدہ وي نو څه خیال دی د جمعرات نمخ کې به فقیر نه وږي کی فقیر نه په هفته وږي نه په اتوار وږي نه په پیر نه په منګل نه په بوت نه په جمعه باندې صرف د جمعې فقیر لا پکار دي چې صرف د جمعې شپې وږي شي ځکه چې خیرات د جمعې شپې ده محرم کې به وږي کېږي بل ټیم کې چې وږي شي خیر دی نشته خش پکې به وږي کېږي کنیا سي مسلمان تعالی سره نه درکې نو چې کله خیرات د خلکو د خېټو مړولو د پاره ده نو دې د پاره ټیم نشته دې د پاره تخصیص نشته کله شپې سړی وږي او د شپې به ور کوي کله ورځې وږي او د ورځې به ور کوي کله پیسو ضرورت ورته پیسې به ور کوي او کله پیسو ضرورت ورته ته ولا غوخي او غړي نه ور کوي داغه به کور کې زوی بیماری خزه به بیماری د خزه به کپڑے ني د بچو به کپڑے ني دا سه خلق شتا چې په یو جوړه کې ژوند تیری او تا به ولا سنډا حلال کړي اب تعالی دعا کوي کغه بداوي چې دا سنډا د پوینو سرشه ظالمه دا پیسې به مال را کړي وي ما به خوګ بچي په هسپتال نه بوتلې ولی په دې خبرو تاسو نه پوهیږئ هر سړی په پوهیږي خو خلق په ځان نه پوهیږي کني دا خو د دنیا خبرې وي نو لہذا بدعت سره د دین نقشه بدليږي او نقشه باندې حکومتونه جنگونه کوي نو الله خو په ډیر زیات خفقيږي نو بدعت یو حقيقي دی یو اضافي حقيقي هغه ته وي چې ټول عبادت دې د ځان نه جوړ کړي وي او بدعت اضافي هغه ته وي چې هغه عمل خو په اسلام کې وي خو ول ټیم او مقدار دې د ځان نه مقرر کړي یا رسول لا اله الا الله وای ورستابلار لیکلي چې پیغمبر دغه سی ویلي یره 200 لا اله الا الله وای چا وی چې وای لا اله الا الله په هغه طریقه وای چې پیغمبر علی السلام ویلي دي او کوم ته چې هغه مقدار خدلې مانځ پسې 33 سبحان الله 33 الحمدلله او 34 الله اکبر دا مقدار رسول مقرر کړی نو دا تکولای شي چې مقدار رسول نه مقرر کړي ځان نه نشي مقرروله طریقه عبادت له ځان نه نشي جوړوله آره طریقې اوس موږ صف چې جوړو ګوره صف د جمعات مینځ نه جوړیږي کمزې نه جوړیږي کمزې کې چې امام ولاړ دی نو سړی به امام پسې ودرېږي یو صف پوره شه نو دویم صف به مینځ نه جوړوي دویم پوره شه دریم به مینځ نه جوړوي بعض خلک چې دویم صف ته راشي اکثر کې ودرېږي یا اکثر کې ودرېږي دا د پیغمبر طریقه نه ده دا ځان نه جوړه کړي طریقه ده یا ځان له سہولت کتلی چیرې دې کړکی خواته ودرېږم چې چرته نسوار مسوار تو کولای شم بهرحال نو بدعت اضافی او بدعت حقیقی ان شاء الله تاسو په جندل او د الله پاک بدعتي سره دومره بدشي چې حدیث مبارک کې راځي ان الله حجب التوبه علی المبتدع الله جل جلاله بدعتي باندې خپل توبه باندې د توبې توفیق نه ورکړي ولی بدعتي سره وایي چې زه خو نیک کار کوم چې خیرات مې کړې ده دینه څنګه توبه وباسم جی زه خو ذکر کوم الکه پچغو یې کوي کنه پیغمبر پچغو نه کړي لا اله الا الله لا اله الا الله لیدلې مده الکه دا الا الله باندې در سټک گزار دې ځان نه جوړ کړي لري او بعض خلک کوئی داسې دې نه به شروع کې داسې به راولي او بیا به نفیس باندې ته چای پیغمبر هم له طریقه نه ده خود هر هغه شی چې د هغه طریقه پیغمبر نه ده خود ځان نه نشي کوي بنده
غلام څه ته وایي حدیث کې راځي من احدث فی امرنا هذا دا امرنا چې ده هذا د دینه معلومیږي چې د بدعت یو بل تقسیم هم شته ده فی امرنا چا چې جوړ کو زمنګ په دې دین کې نو بدعت دو قسمونه دي بعض خلکو کته خیال کړي وای چې الکه تاسو وای چې دین کې نوې کار بدعت ده نو تاسو ولې پلان کوچ کې سفر نه کوي پیغمبر علی السلام پلان کوچ کې تله کورسه کې هغه ناشته هغه په لوډ سپیکر کې تقریر کړي هغه په جمعه جوړ کړي او هغه جاز کې تله وای کنه وای دا سړی جس په لکه نیمګړي چې شی وی دا په لکه نیمګړي بدعت په دین کې چې شي کې وی چې ته ثواب غني دین یې غني نو بیا به هغه کار د پیغمبر په طریقې کوي کم شی ته عبادت او دین نه غني د ثواب تمه دې نشتا خدای او کچ ټانګه کې لاړ شي خدای او کچ جاس کې لاړ مونږ جاس کې تل ثواب غن چا ترته ورېدلې وي وسه پورې چې جاس کې سړې مکی ته لاړ شي د سلو حجونو ثواب ملويږي او کپ خو باندې لاړ شي یو حج ثواب ملويږي چرته چا ویلي خوشي خبرې دي امدارنګ لوډ سپیکر کې تقریر کول نه کول د عبادت دغه ثواب نشتا چیرې په لوډ سپیکر یو کې نو طالب د لس رکعات نفل من ثواب ملويږي او کبه لوډ سپیکر یو کې د 5 رکعات به ملويږي دا څه فلسفه نشتا نو فی امر نه مراد د کار د دین چې کار د دین وی دینی غاڼې ثواب توقع ته نه لري مستحب او نفل او سنت ورتوای نو بیا به د پیغمبر طریقې نه خلاف پکې نه کوي د پیغمبر طریقې لټون بکای نو فی امرنا هاذا کی یو نقطه دادا چې دوات یو تقسیم په بدعت کې بل هم ده یو بدعت فی الدین ده او یو بدعت للدین ده بدعت فی الدین دته وی چې ته یو شی مستحب یا سنت یا فرض یا نفل غني ثواب یې غني نو چې دین کې نیوی نه شي کوله لکه خیرات نه خطر ثواب ته ملاريګا نو لہذا تبه په دریا مې او په جمعه او په څل بازي خلک وي چې رنن خو څلورم ده منګه ورته بدل کړه چې لسمې وی هم دا شی او مغه ده چې مړی پسې به کې مړی پسې به کې شی مغه ده زمون بازي یاران دغه سي خیراتونه خوري یره چې بس څوک کلی والی دا د داسې خیرات خوړل حرام دي ځکه چې دې سره د هغه حوصله افزایی کی هغه په خپل ګناه نه پويږي یو سړی د روزانه په ښکارا باندې دلته شراب څکي روزه ماتي روزه نه ساتي ما او تا ور سره سلام او کلام کوي ما او تا ور سره ډیر کی کینو دا سړی بچرته وایي چې غلط کار کو خو چې کله د شرابي شراب په ښکارا څکي روزه ماتي ما او تا د سره بیکاټ شروع کو دی به اله پوي شي چې مالک کار غلط ته د سره ټول کلی کې را باندې څوک سلام نه اچي دغه څه کم سړی چې رواجی خیرات وکي په مخه وته پرېګدا مکمل وته پرېګدا چې د ته پته ولګي چې دی ګونه وته پاتې شي دله په پته ولګي چې د علاقه کې ټول مسلمان اوسېږي دلته مسلمانې دل غواړي کني د بيدینه خیرات دي څوک نه خوري او تا ولې سنه انځلي د چا پلار باندې دي څوک ایستار ډېر ګرانه خبره ده نو بدعت فی الدین چې هغه دین کې داخل غني مستحب او سنت او ثواب اجر توقع لري نو دا بدعت فی الدین ده دا حرام ده د دې حدیث په بار په وجههم او بل حدیث کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار باندې هم او سورۃ النساء کې آیت ته لا تغلو فی دینکم دا یو آیت او دوا احادیث دا وایي چې دا سه خیرات او دا سه کار حرام ده دویم ده بدعت للدین چې دین کې نوې کار نه دین د پارا نوې کاری بدعت للدین د دې ته بدعت فی الوسائل هم وای یعنی تی دین جز نه غني خود یو عبادت د پاره وسیله غني لکه لوډ سپیکر دا منګ دین نه غنو خود دین د درس د پاره یو ذریعہ غنو څه شي غنو ذریعہ مدرسه دین نه ده دا د دین د پاره یو ذریعہ ده د سبق د خودلو یو طریقه ده دا موږ دین نه غنو چام دا نه دی ویلي چې مدرسې دیوالونه پاخوي نو هغه کې ثواب دی
چې لس چتای بیا ډېر ثواب یو چې دولس نو بیا خو لا ډېر چا ویلي چا هم نه دي ویلي ذریعه ګڼل لکه دا ټول اجتماعات چې خلک کوي د دین دپاره خلک جلسه کوي تصنیفات کوي کتابونه لیکي جمعات کې دا محراب دی دا محراب ګوره دین کې نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا شی نه دا موږ سره جوړو دا موږ ذریعه د دین یوه وسیله خلکو ته د قبلې د ښودلو یوه طریقه ده چې یو جومات وپېژني چې دا جومات دی منارې ورباندې ولګوو محراب پکې پرېږدو خلکو ته پته ولګي چې دا جومات ته حجره نه ده هسې نه چې سبا راغلی وي دلته اوښه تړلې وي یا پکې خر تړلی وي چې دا حجره ده او یا راننوځي منظر ټایم هغو ته نه معلوم چې کوم طرف ته مونځ وکړم نو محراب یوه ذریعه ده د دین د مسلې د معلومولو دین نه دی که چېرې ته محراب کې بلا شی شیشې ولګوې یا یې ساده ولګوې مونځ عبادت همغه شی دی څه زیاتی او کمی ورسره نه راځي یا تسبیح دي یا دا چین والا ټکټکی جوړ کړی دی دا بدعت لدین دی دا څوک دین خو نه ګڼي دا په دین کې بدعت نه دی د دین دپاره نوی شی دی یعنی مونږ یو شی ګڼو سبحان الله الحمدلله الله اکبر تسبو سره اساني سره ګڼلی شي نو دا یوه طریقه ده لہذا دا بدعت للدین دی نو بدعت للدین کې ګناه نشته بشرطې چې د حدودو د شریعت نه پکې تجاوز نه کوي عبادت نه ګڼي صرف ذریعه یې وګڼي او په دې باندې ما خپل کتاب الفرقان کی پورا تحقیق کړی دی چې بدعت حقیقي څه شی دی اضافي څه شی دی مصالح مرسله څه شی دي څوک تفصیل غواړي هلته دې وګوري بهرحال که چېرې تجاوز دی پکې کولو لکه نن سبا خلک وایي چې د خاونه تسبیح چې جوړې کې دا به بیا شریعت کې ګواهي در باندې کېږي اورېدلې مې دا مسله د خاونه تسبیح ډېر ثواب دی دا اوس تجاوز دی نه د خاونه پکې ډېر ثواب دی او نه د کاڼي پکې ډېر ثواب دی د سره تسبیح ثواب شته نه تسبیح خو صرف د ګڼلو شی دی او که چېرې دې کې د ثواب اراده وه چې یاره جي تسبیح لاس کې ښي دي ثواب پې میلاویږي نو بیا بس په لکۍ باندې کمزوری شوی نور پوره بدیع السماوات والارض نوے پیدا کونکے د اسمانونو د ځمکې دی یعنی الله کائنات بغیر د مثال سابق نه جوړولو والا دی نو چې دومره زورور دی د هغه څه حاجت دی اولاد نیولو ته واذا قضا امرا او کله چې اراده وکړي د یو کار فانما یقول له نو بس یقینا وایي هغه ته کن وشا فیکون وشي یعنی الله جل جلاله خپلو ارادو پورا کولو کې اسباب ته حاجت اراده وشي هغه کار وشي نه مخالفت کېدی شي د هغې نه نو بیا ځکه د هغه ولد حقیقي او حکمي ته حاجت نشته قضا په معنی د اراده باندې دی اذا قضا امرا ای اذا اراد امرا الله اراده وکړي د یو شی یو شي د یو کار امرا منکر دی عام شی ته مراد دی د ایجاد د یو سیز د یو کار بعضې خلک دې ځای کې شبهه کوي چې یاره کون کې دا څه شي ته امر کېږي دا خو معدوم له امر راځي نه معدوم نه دی موجود دی د الله په علم کې نو د الله په علم کې موجود ته ویلی کېږي چې کن او کن چې دی دا کنایه ده د سرعت ته نه دا مطلب نه دی چې کني الله به کن وایي نه نه اراده چې وکړي بس هغه کار وشي بس لفظي ترجمه ګورئ دوباره بدیع السماوات ناشنا پیدا کونکے دے د اسمانونو والارض او د ځمکې واذا قضا امرا او کله چې اراده وکړي د یو کار فانما یقول له نو یقینا وایي هغې ته کن وشا فیکون هغه وشي نو چې کله الله دومره زورور دی نو څه حاجت لري هغه ولد حقیقي یا حکمي ته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الہ العالمین چی سوک راغلی دی قدمون نکے تلو کی واچوا یا اللہ چی چاور تا غگنی ولے دے پا دیزے کی دی یا باہر دی یا دا نیٹ پسترگا و تا غگنی ولے دے آوری یا اللہ دا زڑ حجتون شرعی پورا کا یا اللہ مال و اسباب کے برکت واچوا یا اللہ گناہون معاف کا یا اللہ اولاد نیک عمل کا یا را کور کی لوی وڑے حیادار کا
یا اللہ دا قرآن و دا سنت پا معانی و مفاہیم باندے پوئی کا یا اللہ نے کمل بچی لوئی کا پروردگار عالم زمان دا کلے دا دین چنے دا دین روانے کا یا اللہ دا دے ورمڑو بدے پا دستیو باندے بدلے کا یا الہ العالمین چی سمرت تلخیانی دی دا پمین بدلے کا یا اللہ دا خز و دا خاون چکم ناچاکیانی دی من محبت نصیب کا یا اللہ دا خلق بچینے کا ملکا یا اللہ زمان لوئی وارد قرآن علماء جوڑ کا الہ العالمین آغوی تا صحیح علم نصیب کا یا اللہ زمان جماعت و مدرسہ دا دین مرکز و گرزوا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا آو لالک اعلان ولی شولا دا یو ضروری اعلان واوره سبا ز چرت روانیم نو سبا به درس چټي وي ان شاء الله سبا به درس نه کړه الله خو خیبل سبا بیا کو